هم چاپ شوي دي. یو مجموعه ده اوس د هم هره شپه په خوب کې وینم، بله مجموعه دواړه یو د بل تصویر او بل راشه لاس مې په زړه کې ده. دا د درې شعري مجموعې دي چې تر اوسه چاپ شوي دي. محمد داود تپان اصلا د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، خو د کډوالۍ په وخت په پښتونخوا کې زیږېدلی دی او بیرته وطن ته راغلی دی. خپلې لومړنۍ او ثانوي زده کړې په خپله سیمه کې کړي دي او بیا یو وخت په ننګرهار پوهنتون کې و، بیا له دې ځینې لاړو په پکتیا ته ځان بدل کړ او هلته فارغ شو. د پښتو ادبیات لوستي دي، دی هم د غزل شاعر دی، د سلوریزي او آزاد نظمونه هم بللی دي، خو زیاته برخه شاعري د غزل ده. او د مزه په نوم یوه شعري مجموعه په 2015 کال کې خوره شوې ده. د دې ترڅنګ داود تپان یو ځوان شاعر دی، فکر او خیال ځوان دی، هغه ارمانونه چې د په شعر کې انځور شوي دي هغه ځوان دي او دی د خو شاعرانو په قطار کې درولی دی. دی وایي ستا په ښکلا حواله ورکم که نه، وای اشنا حواله ورکم که نه، او په ښکلا بحث چې تر کلي راغی زه اوس په تا حواله ورکړم که نه، او چې مې یو وخت یاري له تا سره وه په تا اوس دا حواله ورکړم که نه، او په تا مې زړه بایللی هیر مې نه دي ښکلې دنیا حواله ورکړم که نه، او تپانه خلک دې پوښتنه کوي نن او سبا حواله ورکړم که نه. طالب منګل په دې پسې موږ وایو. طالب منګل په 1990 کال د کډوالۍ په وخت په پېښور کې زو کړی دی او بیا بیرته خپلې سیمې ته راغلی دی. د اصلي سیمه د خوست ولایت د موساخیلو ولسوالي ده. د ثانوي زده کړې او پوهنتون په خپله سیمه خوست کې ولوست. د پښتو ادبیاتو پوهنځي نه فارغ شوی دی. طالب منګل ښه شاعر دی، لیکوال هم دی، ناول یې هم لیکلی دي، خو دی عمدتاً د غزل شاعر دی. د هم په غزل کې نوې تجربې کړي دي او نوي لفظونه او خیالونه دا د غزل په تصویر او تصور کې ځای کړي دي. د اثار سپوږمۍ ژاړي په نوم یو د شاعرۍ مجموعه ده او بلې دوې پیغلې ناول دی. نو دی وایي چې له تا نه بیا هیر شوي دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیګا د بارانه په لمدو زلفو کې ویده وي، راتلې مې د کوټې منځ ته اوبه په دیواله، او لمحې بربادوم د یوې ورکې جیلخانې وباسمه له وینو سره زړه په دیواله، او کوله به مې هره شپه د ځان څوکیداري، سهار به وم همدغسې ویده په دیواله، او بندي دي په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، روان دي د چا سترګو ته رانجه په دیواله، او طالبه بې دیواله تسلي نه وه تا وی، بیا غېږه راتاو کړې ده ړانده په دیواله. ښه په دې پسې چې بل کوم شاعر موږ یادوو هغه میر احمد یاد دی. میر احمد یاد د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پښتونخوا کې د کډوالۍ په وخت کړي دي او بیرته چې راغی نو په کابل کې و، پوهنتون یې په کابل کې لوستی دی، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی دی. د غزل شاعر دی، د نظمونو شاعر هم دی او د ګڼې ژباړې کړي دي د اقتصاد په برخه کې، د ټولنیز ژوندانه په برخه کې، د تاریخ په برخه کې، په بېلابېلو برخو کې مهمې ژباړې کړي دي چې تقریبا آثار یې د ژباړلي آثارو شمېر یې تر 10 اوړي. د په غزل کې شاعري کړې ده. غزل یې له نویو مفاهیمو او نوو انځورونو نه ډک دی. د خپل سیمې تصویرونه او فکرونه دا په غزل کې وړاندې کړي دي او غزل یې د یو خاص او ځانګړي موسیقیت خاوند دی. د متفکر غزل لیکي او که څه هم د سن کم دی او ځوان دی، خو بیا د خپل عمر نه پوخ غزل لیکي او کوم فکرونه چې دی په غزل کې پالي، کومه مفکوره چې پالي، هغه د ده له سن او د ده له تجربې نه ډېره اوچته ده. ځکه نو دی موږ په ښه شاعرانو کې یادوو. دی وایي د ده د شعر مجموعې چې چاپ شوي دي کیفیت او ماهره و، دا د دوو شعرو مجموعې دي. نو دی وایي چې د ګمانونو دایره کې بندیوان انسان، له چا نه وتښتي په چا پسې روان انسان، دلته د هرې حادثې تر شا دا یو منظر
دلته د هر یو شکایت اواز انسان د ماتو زړونو په بدل ورکوي شور غبار، د ماتو ستورو په بدل اخلي اسمان انسان. او اخر به کله شي آزاد لدی ولاړ صلیب، اخر به چرته یو سي دومره ډیر خفګان انسان. ستا په وجود پسې ذره ذره تویږي اوس، ستا د وجود په خوشبویۍ باندې ودان انسان. او هسې لا اوس هم اخلي ساه د هر قدم لاندې، نه د چا یاد شولې او نه شوې په چا ګران انسان. په دې پسې چې کومه شاعر موږ یادو هغه قیس هاشمي دی. قیس هاشمي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او په 1992 کال کې زیږېدلی دی. دی هم د غزل شاعر دی، نظمونه هم ویلي دي، خو زیاتره کار په غزل کې کړی دی. د غزل هم د اور او وینو د وطن د مینې استازي کوي. د دې سره ترڅنګ له جګړې نه کرکه او د پښتنو قومي وحدت او یووالی دا د په شعر کې خاصې ځانګړنې دي چې باید یاد یې کړو. د ځینې مجموعې هم چاپ شوي دي. قیس په دې عمر کې داسې غزل یو مجموعه ده، بل خوب ده، او بل په جینکو کې پټه مزه، او بل الف بیتي، او کومه بله شعري ټولګۍ هم چاپ شوې ده. دی وایي اخر بشي د پېښور کابل او کوټه یوه، د پښتنو خو له ازل څخه د خټه یوه. لکه چلم د تنباکو تر و تازه مې ساتي، زما په زړه کې د پرته لکه سکروټه یوه. موږ خو له لرې نه تر برې د یو کور خلک یو، زمونږ غم زمونږ خادي تاوان او ګټه یوه. او د دې شهید وجود شهید ازار ونه وهله، او تر اوسه ګرځي په زړګي روغه را مټه یوه. او قیس لالی نن ډېره ستا بلا واخیسته، قیس راته وشوه نن ستا له چپرکټه یوه. په دې پسې چې کوم شاعر موږ معرفي کوو هغه شوکت خان ساحل نومیږي. شوکت خان ساحل د پښتونخوا اوسیدونکی دی، د بونیر، او دی په 1995 کال زیږېدلی دی. او د پښتو د سوات پوهنتون نه په پښتو ادب کې MA ماسټري کړې ده. نو ساحل د تان غزل خاون شاعر دی چې په غزل کې مینه، خیال، عاطفه، جذبې ډېر په ښکلي انداز کې وړاندې شوي دي چې دی مقبول شاعر ګرځولی دی. د کومه ځانګړی اثر لا تر اوسه نه دی خور شوی، کیدای شي چې په لنډ راتلونکي وخت کې نشر شي. دی وایي عشق جذبه د خودکشۍ نه راکوله، زندگی هم ژوندی نه راکوله. او ما په زهرو کې لیدلې زندگی وه، زمانې راله پیالۍ نه راکوله. د چا یو ځلې نښتې وه مرۍ کې، بیا به ماله مور روپۍ نه راکوله. او بلا ښکلې شو ستوري په لمن کې، خو اسمان راله سپوږمۍ نه راکوله. او لا وجود مې ستا وجود محسوسولو، لا مزه هم جدایي نه راکوله. دا ژوندي مړي مې ټول ژوندي کول، خو اسرافیل راله شپېلۍ نه راکوله. هغه ما سره خوشحاله وه په ژوند کې، خو ساحله تنهایۍ نه راکوله. تر دې ځای پورې خو موږ د غزلو شاعران معرفي کړل چې زیاتره غزلې ویلې وي. دې کې پخواني شاعران، ځوان شاعران، نیمزالي شاعران، دا